لکه څرنګه د دې میاشتې نوم رمضان المبارک دی، د دې میاشتې نور نومونه هم شته، ماه صبر، ماه وسعت رزق، ماه مساوات. همدارنګې لکه څرنګې دغه میاشت رمضان المبارک دی، دغه میاشت ماه صبر هم دی، د صبر میاشت دی، ځکه چې انسان ټوله ورځ تنده او لوږه او د خواهشاتو نه ځان ساتلی وي تر ماښامه پورې. یقینا په روژې کې ډېر صبر خدای انسان ته ورکړي. تاسې وګورئ د روژې نه ماسیوه سړی 2 منټه صبر هم نشي کوی چې دی اوبه ونڅکي. نو دغه میاشت صبر میاشت دی. همدارنګې دغه میاشت د وسعت رزق دی، ځکه په نورو میاشتو کې دومره رزق نه وي لکه څومره په رمضان مبارک کې وي. ځکه تاسې خپله کله کله انسان حیران شي چې د روژه ماتي په وخت کې دسترخوان باندې کیني هر هغه شی وي چې سړي سوچ هم نه وي چې دغه شی به نن ماته میلاو شي. نو دلته کې الله جل جلاله په رمضان کې وسعت رزق په بندګانو باندې کړی وي. دریم نمبر دا چې مساوات، چې موږ تاسو په دغه روژې مبارکې کې د خپلو اقاربو خیال وساتو، د خپلو خپلوانو خیال وساتو، د خپلو محلې ولا د خپلو کلیوالو خیال وساتو، خصوصا کم خلک چې غریب دي د هغوی ډېر زیات خیال وساتو. ځکه که کم از کم د تا په دسترخوان باندې 10 پلیټه پرته دي، نو کم از کم غریب ته هم یو 4 پلیټه مهیا کا، هغه ته هم یو 4 پلیټه ورکا، یو 4 قسمه خوراک ورکا. ان دغه غریبان دي په دغه وخت کې که تا ورباندې صدقه وکړه، الله جل جلاله به ډېر لوی فضیلت درکړي. ځکه موږ دپاره نمونه پرته د صحابه کرام ولې د هغو نه الله راضي شوی ورضي الله عنهم ورضوه. نن د هغوی تاریخ پروت دی، نن چې د صحابهو نوم موږ واخلو ورضي الله عنهم ورضوه عنه ورسره یو، ولې هغوی قربانیانې ورکړي دي، خپل مابین کې یو بل سره څه کړي دي، قرباني او احسار او همدردي کړې ده. د صحابي په باره کې راځي وی هغه فرمای زه جنگ یرموک ته لاړم، وی هلته د ما ترز وی هم لاړو. نو ما یې چې کیدای شي زه وګورم چې هغه زخمي شوی نه وي، نو ما ځان سره په مشکیزۍ کې اوبه هم راواخیستې. کله چې جنگ حالاتو ته لاړم میدان جنگ ته، نو ګورم د ما ترز وی پروت دی په زخمي حالاتو کې دی. ما د اوبو نه ورته ویل چې اوبه څکي، نو هغې په لا اشاره ورته وکړه چې راوړه زه یې څکمه. چې کله ما اوبه وروړلې، نو په څنګ کې ګورم چې یو بل کس چې هغه هم په اسویلې کوي او سخت حالاتو کې دی. نو ما ته خپل ترز وویل چې د اوبه دغه بل ملګري ته ورکه. هغه بل ملګري ته مې کله اوبه ورکړې، د هغه په څنګ کې یو بل صحابي و، د هغه هم چې کوم د زخمي حالاتو کې و، هغه هم فریادونه کول، اسویلې کول. نو دغه بل صحابي راته وفرمیل وایي دغه ته یې ورکه. کله چې ما یخ ته اوبه ورکولې، هغه نه ساه وتلې وه. بیا چې ما راواپس کړه دغه دویم ته، دنه هم ساه وتلې وه. چې کله ما خپل ترزوي ته راواپس کړه، دنه هم ساه وتلې وه. نو وګوره دغه د صحابهو همدردي وه، د صحابهو ایثار و خپله کې و. دغه شان که چیرې ما ورته هم خپله کې مسلمانانو سره یو خپل زړونو کې درد پیدا وکړو د غریب چا، د کمزوري، د مظلومه، یقینا په معاشرې کې به ډېر سکون راشي، ډېر خوندور ژوند به بیا تیر شي، نفرتونه بیا نه وي، هر ځای کې بیا محبت وي. نو دې د وجې نه رمضان المبارک میاشتې خپله کې یو بل سره همدردي وکړي، او کم از کم که نوره همدردي نه وي، د یو بل لپاره دعاګانې وغواړئ، ځان دپاره یې هم وغواړئ، موږ دپاره یې هم وغواړئ.